خدای کې کوي مونږه لکه چې مخکې یادونه وکړه چې له وختې وروسته به یو مطلب دی انارشي او زورځواکي. په دې هکله انارشي یو دغه دی زموږ تاسې په عام اصطلاح باندې چې موږ د نن ورځې موږ تاسې وایي کله چې خبرې کوي په عام ډول سره وایي بیخي انارشي ده، یعنی ګډوډي ده. عامه اصطلاح همدا ده. ولې انارشي څه ده؟ یو ایډیولوژي ده. دا ایډیولوژي دغه حکومت او قانون نه مني، نه غواړي چې حکومت او قانون په یوه ټولنه کې وسي، ځکه دوی وایي چې د خپل حکومت دا ارګانونه چې دي دا په خپله د خلکو د فشار سبب ګرځي یا د خلکو باندې د ظلم سبب ګرځي. نو ځکه دوی حکومت نه مني او دغه نه ونی قانون نه مني، او دوی وایي چې دغه خلک د ټولنه د افراد باید په داوطلبانه ډول سره راټول سي او خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه یو له بل سره مرسته او کومک وکړي. دغه د انارشي یا د انارشیست موږ تاسې ورته انارشي وایو تلفظ کوو. نو دوی داسې یو دغه لري، مفکوره لري یا ایډیولوژي لري. ولې په مجموع کې یا په اصطلاحي ډول سره د انارشي مطلب دا دی چې یعنی ګډوډي، بې قانوني، خپلسري یا غیتوب، باغیتوب، دا دی دغه د انارشي مطلب. نو رابسو ودې ته چې انارشي خو یو دا دی چې ګډوډي راولي، د خلکو حقوق تلف کېږي، ځکه ظالم پر مظلوم باندې ظلم کوي، فساد کوي او جګړه مار څه دي د جګړې له لارې هدف ته ځان رسوي. داسې هم ویل کېږي چې انارشیست دی د زور له لارې، د قوې له لارې غواړي چې یو هدف ته ورسي او چې په لاس راوړي. دغه نن ورځ چې موږ تاسې په افغانستان کې وینو همدغه شکل دی. تاسو وینئ چې خلک په همدغه د زور له لارې یو مطلب یو هدف لاسته راوړي، ځکه د خلکو غصبوي، پیسې، قراردادونه لاسته راوړي. دغه څو ورځې مخکې په پارلمان کې دغه جګړه چې د حکومت او د پارلمان په منځ کې وه، دا خو په دې قرارداد په سر باندې وه، قرارداد یې غوښتو، قرارداد باید دوی ته ورکړل شي. نو دا یو نوع دغه دی د انارشي حرکاتو دي. ګرچې په افغانستان کې د انارشیستي ایډیولوژي نه ده موجوده، اما دغه حرکات چې موږ تاسو نن یې وینو دا انارشیستي حرکات دي. نو د انارشیستي حرکات دي داسې دي یا د ګډوډ، دا یوازې د خلکو حقوق نه پکې تلف کېږي، په دې کې یوازې په چا باندې ظلم نه کېږي، په دې کې یوازې حکومت دغه باندې ګډوډي د حکومت نه کمزوره کېږي، بلکې د دې سربیره په مجموع کې د وطن په حساب باندې، د ولس په حساب باندې غټې کمزوري او نیمګړتیاوې رامنځته کېږي. یو دا دی کله چې دغسې حرکات موجود دي، لکه چې موږ زه د توضیح نه وینم ځکه موږ تاسو ټول د افغانستان حالات وینو، لیدلي مو دي، او دغه جګړه ماران، دغه مفسدین، دغه زورځواکان اعمال تر سره کوي. یو قومندان دی، یو منطقې دی، یو محلي راپورته کېږي او په ځان پسې یو څو خلک په ځان باندې یو څو خلک راټول کړي دي او هغه پسې روان دي، او که هغه حکومت ونیسي نو بیا هغه دی تاسو ولې سړکونه بندېږي، لارې بندېږي، عمومي لارې شهراوې بندېږي. دا ټول یو قومندان نه، دوه نه، بس ستا قومندانان، غټ خو یې پرېږده، هغه دی دغه دی غټ دغه دی څهرې دي، په اصطلاح سیاسي څهرې دي یا مطرح څهرې دي، هغه خو په ځای پرېږده. دا ټول څه دي په مجموع کې د دوی حرکات څه دي، اعمال څه دي، دا انارشیستي حرکات دي. نو دغه انارشیستي حرکات څه دي، لکه چې مې ویل چې دغه ایډیولوژي په افغانستان کې نشته، ځکه زموږ تاسې دغه کلتور، زموږ تاسې دین او مذهب او زموږ تاسې عنعنه او دود چې دی
انارشیستي ایډیولوژي دپاره هغه اصلي ایډیولوژي چې ده چې بې حکومته ژوند کول بې قانونه ژوند کول د دې دپاره مساعد نه ده او خلک یې نه مني. خو نو په کل کې دغه حرکات چې دوی دا خلک نن ترسره کوي دغه انارشیستي حرکات چې دي دا درې غټې نیمګړتیاوې زموږ تاسې په هیواد او په ولس کې منځته راوړي. یو هغه دی چې مرکزیت له منځه وړي، مرکزیت یا سنټرالیزم چې دی هغه له منځه وړي، هغه شړېږي. کله چې مرکزیت نه وو، یعنې مرکزیت په دې معنی چې له رئیس جمهور رانیولې تر یو علاقهدار او ولسواله پورې ونیسه، والي و وزیر و رئیس دا ټول په مابین کې دا چې یو مرکزیت نه و چې که هغه علاقهدار ولسوال او قماندان دی امنیه او قماندان دی کندک یا ټولي یا فرقې یا دا چې دا په ټول په یو سلسله باندې یو له بل سره تړلي نه وي او په رئیس جمهور یو مرکزي هسته نه وي، مرکزیت نه وي او دا په هر څوک په خپله که چې نن په هر څوک په خپله والي رئیس جمهور امر ورکوي یا مکتوب امضا کوي، والي یې نه مني، وایي زه والي یم ته څه کاره یې. دغه دی انارشیستي حرکت. یا یو قماندان ایسته کوي هغه یې نه مني، یا یو بل څوک یا وزیران موږ تاسې ولیدو چې ایسته کوي نه منل چې وزارت پرېږدي. نو دغه دی چې هغه مرکزیت چې دی سنټرالیزم چې دی هغه له منځه ځي. هغه سلسله د مراتب انارشیزم یو همدغه چې دی ګډوډي راولي او سلسله د مراتب نه مني، دغه دی انارشیزم. نو دغه دی دا خلک انارشیستیان دي. نو دغه مرکزیت او سنټرالیزم شلیږي، دغه همهغه دی چې حکومت کمزوری کیږي. بل د دې غټ نیمګړتیا او دغسې دی تاوان چې زموږ هیواد او خلکو ته رسوي دغه حرکات او دغه خپل زورځواکي چې موږ زورځواکان لرو، جګړه ماران فاسدین لرو. بل یې دا دی چې هغه له ازادي نه موږ تاسو په هیواد کې اوس دا خبره روانه ده چې دیموکراسي ده. دیموکراسي غواړم یو لنډ مطلب داسې ووایم چې دیموکراسي کې ازادي او حق ده، ازادي او حق ده او ازادي مطلقه نه ده، ازادي مطلقه نه ده. ازادي د قانون په چوکاټ کې، د اصولو په چوکاټ کې، د کلتوري او دودونو په چوکاټ کې ازادي موجوده ده. حکومت کولی شي په ازادي وباندې دغه محدودیتونه وضع کړي. نو دغه دی چې دغه ازادي څخه دغه خلک، دغه مفسدین، دغه جګړه ماران، دغه قتل طریقان دې سوء استفاده کوي. او کله چې ازادي زیاته سوه، افراطي سوله، بیا هم څه کېږي هغه د مرکزي هستې یا د په مجموع کې د هغه سیستم کنټرول له لاسه وځي او په اصطلاح هر څوک خود ارادیت خود مختاره او په خپل سر کېږي. نو له ازادي څخه سوء استفاده او ازادي په افراطي ډول سره عملي کول دغه یو بله نقیصه ده چې زورځواکان یې له هغه څخه سوء استفاده کوي د ازادي له مفهوم څخه. او د هغه په نتیجه کې د دغو دواړو په نتیجو کې هغه قاطعیت چې موجود دی په احکامو کې په دساتیرو کې د عملي کولو کې هغه قاطعیت هم له منځه ځي. اوس موږ تاسو نن وینو چې رئیس جمهور د امر قاطعیت له منځه تللی دی. رئیس جمهور قاطع نه ده، قاطعیت یې له لاسه ورکړی دی. ولې قاطعیت؟ همدغه انارشیزم ده یا دغه زورځواکي ده چې دغه قاطعیت یې له منځه وړی دی. هغه په ولسوال باندې، په علاقهدار باندې، په وزیر باندې، په والي باندې قاطع امر نشي کولی او قاطعیت یې له منځه په دغو کې د امر په صادرولو کې زما خولې ته، ستا خولې ته، د هغه خولې ته ګوري. د هغه دغه تنظیم رئیس، دغه تنظیم رئیس، د هغه تنظیم، د هغه سیاسي چې مطرح سیاسي چهرو خولې ته ګوري چې هغه څه نظر لري، څه راته وایي. دغه دی چې قاطعیت دغه درې عمده نیمګړتیاوې نقیصې دي چې له زورځواکي او له انارشیستي حرکاتو څخه منځته راځي. مرکزیت له منځه وړي، ازادي، افراطي ازادي سوء استفاده کیږي او قاطعیت د احکامو او د اصولو له منځه ځي، د اوامرو له منځه ځي. موږ تاسو په ننني ژوند کې ډېر لیدلي دي او وینو یې چې همدغه درې شیان چې دي هلته ډېر دغه دي
رواج دي او روان دي موږ په ټولنه کې د خصوصا د دغو خلکو د مطرح سیاسي چیرې دي یا مطرح سیاسيون دي دغه دغه خوا زموږ په ملت باندې زموږ په ولس باندې زموږ په ټولنه باندې دغه دي تحمیل سوي دي دغه حرکات او دغه ایډیا او دغه زورځواکي نو زورځواکي له انارشي سره زورځواکي د انارشي یو دغه ده یو اړخ ده زورځواکي دغه نن چې په افغانستان کې روانه ده دا د انارشیستي یا د انارشیزم یو اړخ ده ځکه مخکې مې ویل چې انارشیستان بالاخره له زور نه له تهدید نه له اغوا نه له دغه کارونو څخه چې په افغانستان کې نه کېږي له دې څخه استفاده کوي او خپل هدف ته ځان رسوي هغه چې هر شي هدف دا نن دغه دی نن موقت حکومت دوی په زور راولي وزیر په زور تاسو مخکې وزیر د وزارت صحت عامه برطرف شو تاسو هغه ولیدو وزیر صحت عامه رئیس جمهور برطرف کو لدندې ګوښه کو اما تاسو عکس الملونه ولیدلو عکس الملونه کارسو دغه دی مرکزیت لمنځه تللی دی انارشیستان ولاړ دي زورځواکان ولاړ دي دغه اوامر نه باندې تطبیق کیږي قاطعیت لمنځه ځي او لغه ازادي څخه سو استفاده کوي افراطي ازادي ده یعنی ازادي بیا هم وایم چې مطلقه نه ده د قانون په چوکاټ کې تنظیمي لکه موږ تاسو ډیر یو غټ اصطلاح لرو په افغانستان کې وای غربي دیموکراسي غربي دیموکراسي یعنی چې لیمیت نه لري ګرچې په غرب کې هم لیمیت ورته شته دي ډیر ازاديګانې د قانون په چوکاټ کې لیمیت لري محدود سوي دي مثلا په تور مثال کله چې خلک مظاهره کوي بازار ته راوځي هغه نشي کولای چې سړک بند واچوي دا خو مظاهره خو د دوی حق د ازادي ده اما دوی نشي کولای چې عمومي ترافیک بند کړي دغه د ازادي باندې محدودیت وضع کیږي دوی نشي کولای چې یو سړک لکه موږ تاسو عمومي شهراوي بندوو عمومي شهراوي د خلکو په مخ باندې بندوو دلته دا په غرب کې دا نسته دا ازادي نسته په دیموکراسي نظام کې په دیموکراسي سیستم کې دغه رقم ازادي نسته په دې باندې قیودات وضع شوي یا مثلا د شپې لخوا څوک په لوډ سپیکرونه په خپل حویلي کې بند کړي او دا ټول همسایګان یا ګاونډیان نارامه کې دا خو ازادي ده نو د زړه غواړي موزیک غږی هر څه کوي نه دا ازادي باندې په دغه ازاديګانو باندې محدودیت دغه نور مثالونه دي یعنی مقصد می دا و چې ازادي مطلقه نه ده بلکې د قانون په چوکاټ کې محدودیتونه باندې حکومت کولای شي هغه محدود کړي تر کومې اندازې بیا خصوصا زموږ په ټولنه کې شمو یو افغاني سنتي ټولنه ده اسلامي ټولنه ده هغه کې ډیر شان به محدود دي هغه به ازاديګانې به چاته نه ورکړي بلې مهرباني کوي زموږ هیواد زموږ خلک السلام علیکم جناب محترم آقای غوث السلام علیکم سلام به شما و علیکم سلام احترامات خود را پشتون جانم تقدیم میکنم محمد علیمی چطور است نیازی صاحب صحت شما خوب بخیر تشکر لطف کردین مهربانی کردین تشکر نیازی صاحب چیز کلم برنامه تان نمیفهم که وقت شروع شد یا چیز ما نگرفتم برنامه تان ندیدم بله تقریبا چی بودن که امو کامپیوترها یکم ذره عریضه دو هفته گذشته پیدا کرده بودن آواز خوب نبود تصویر خوب نبود صدا بخی گم بود بعض سیستم کامپیوتر بخی تعویض شد کامپیوترهای نو نصب شدن سر از او کار هنوزم جریان دست یک ساعت لازم بود که ساعت 7 بجه پروگرام ما نشر شد نشد 8 بجه شروع کنیم 8 هم خطیر بود بله و یک ساعت بیش از برنامه سپری شد امروز نیازی صاحب امروز راجع به چه گپ میزنیم اگر شما شنیده باشید راجع به ازی گپ میزنیم راجع به اسلام بله در وقت اسلام در وقت حضرت عمر بله حضرت عمر بله چیز بود امو دوره بود دوره عمر فاروق بله دوره عمر فاروق بود از شانه خود بغل شانه چسبیده است
بله بالا کده نمیتونی که تو را بزنی، بله بله اوگار کنی کس را، بله بله اوگار کده نمیتونی. بله و دیگه سنگسار بود، بله بله سنگچل میزنن که مثلا کدام خانم یا کدام کسی میکرد سنگسار میکردن. بله. و سنگچل بود. بله یا بله کتی خش میزنن، راست میگه. یا کتی خش میزنن، کتی سنگ میزنن، یا هیچ معلومات ندارن از اسلام. حضرت محمد صلی الله علیه و صحبی و سلم این چقدر مهربان بود، این چقدر قربان مبارک شو و خودتان زیادتر خوبتر معلومات. همسایش یهود بود، هر روز که من برام سرش خاک و مرداری نمینداخت، مریض شد. پرسان که همسایه خود کجاست؟ گفت مریض است. رفت پشت دروازهش تق تق زد. گفت چرا آمدی؟ گفت ما خبر شدیم که مریض است، آمدیم که دعا کنیم برای این پیغمبر خدا را ما اینقدر امروز در دنیا بدنام میکنیم و اکثر از این کس وهابی است. اسلام میبخشید، اسلام میبخشید که میگم وهابی که هست دشمن پیغمبر خداست، نه زن به زن احترام داره، نه به مرد احترام داره، نه به هیچ چیز رسپک و احترام نداره. ظالمین هستن. خداوند وطن ما را از این بدبختی نجات بده. خداوند وطن ما را از این بیچارگی نجات بده. همین طالبای عزیز خدا میگم، نام طالب بسیار نام بسیار محترم است. طالب کسی است که خدمت میکنه به مسجد و در پشت امام استاد میشه. اگر یک سوره را غلطی میکنه و دانش میده. مگم نه که طالب آدم بکش، در پال بم پردو دبای وطن تا توتا کو، همسایه تا دشمنای تا سرت خوش بساز، تا به کی دشمن تا سرت خوش بساز. بلیاز خدا، بلیاز قرآن، دست خالی آمدیم، از دست خالی میریم روز ماشر پیش خدا پاک جواب دهنده هستیم. چی کردی چی نکردی. نکنین ظلم. از حضرت عمر فاروق پیروی کنیم. سنگسار سنگچل بود، نه خشت نه سنگ، کسی خشت و سنگ زنه. یک دیگه ای که با حضرت و پروردگار عالم حضرت بی مریم نزدیکتر بود. بازو حضرت عیسی علیه السلام، عیسی روح الله میگیم. این مردم که هست نام ما شماره، حیثیت ما شماره، عزت ما شماره، این عزت خداوند به افغانستان داده، این شخصیت که خداوند به افغانستان داده. این افغانستان خداوند یگانه مملکت است که هیچ کس هر کس که میره سرش حمله میکنه کامیاب نمیشه. چرا؟ چی دلیل داره؟ یک چیز دلیل داره. این حال چطور کنیم با از پیغمبر خدا پیروی کنیم، از خداوند پاک، از پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و صحبی و سلم پیروی کنیم. چیزایی که گفته نکنیم بدنام. هر جای کالیکاتورش مبارک اگر حیات می بود کالیکاتورش میکشید خنده میکرد، بگو باید 4 تا دیگه هم بده. ما بدنام میکنیم. زیاد پریشانی داریم در افغانستان. زیاد وقت نمیگیرم. تشکر از جناب محترم آقای قوس از پشتونجان، از برنامه بسیار مقبولتان. خداوند کامیابتان بسازه. خداوند افغانستان ما را به عزت حرمت خود، به عزت حرمت 1,24,000 پیغمبر خود، به عزت حرمت 1,24,000 پیغمبر خود، به عزت حرمت 1,24,000 پیغمبر نجات بده دیگه بس. آمین. که خون بریزانیم. آمین. روزه که دیگر میپوشیم دشمن ها را روس را خوش میسازیم، ایران را خوش میسازیم، پاکستان را خوش میسازیم. او ظالم خدا ناتخ، چطور خود افغان نی، چطور خود اسلام نی، چه قسم اسلام است که دشمن تصرف. یعنی ما هم تبصره میکنم نیازی صاحب. تشکر نیازی صاحب از نظر شما. نظر بسیار
موضوعات و حرفای بجا و معقول و حال مردم ما بود. تشکر نیازی صاحب، ما تبصره میکنم سر این موضوع. تشکر جناب محترم آقای تشکر. تشکر محترم پشتین جان. تشکر. یا تشکر ما موقع دادی. خداوند یا رسم بسرا. تشکر. قرآن آواز کنید، قرآن بخورید، از قرآن پیروی کنید، اما پیروی نکنید. بله. از حدیث مبارک پیروی. راست میگی. تشکر. لنگه روز محشر استاد است پیش خدا، یک لنگه استاد است. راست. خداوند میگه من خدا میبرسم حق بنده. ما خون یتیما را میخوریم. راست میگی. خون بیچارا رو میخوریم. زیر خیمه زندگی میکنم. مدرکاش در وقت جنگ امرای روز جان خود از دل داره، امروز اولادکاش در زیر خیمه است. بله. بله. قرآن را کنید. نیاز ما هر کس را که دوست داریم را. بله راست میگن. تشکر سید. تشکر بسیار زیاد. تشکر بسیار زیاد. تشکر. بله بفرمایید. بله. باشه. بله مهربانی که از مشمقات مشخلق گپ میزنم. سلام علیکم مقصد چطور هستین؟ صحت شما خوب بخیر؟ خب نعیم جان باز گپ نیم. تلفن به خاطر ازی کنم اونجا گپ تشکر از پروگرام معلوماتیتان، تشکر از پس اون گپ بزن نعیم جان، اونجا گپ میزنن. نعیم جان صدای تون نمیه، اونجا گپ میزنن. اونا گپ بزنن باز ما گپ. برو شما گپ بزنید. او چه خلاص شد گپ. شما گپ بزنید نعیم جان اصلا داول. بفرمایید. گفتم به خاطر ازی تلفن کردم که از پروگرام امجاربیتان تشکر از شما. صحبت میکنین. غوثبال صاحب دیهندازه تشکر از معلوماتتان. در مورد حکومت مقهد به شما صحبت کردین. یک معلومات آفاقی است که برای مردم ما دادیم. شاید شریک تا آگاه نباشن، شاید نفهمن، نمیتونین دولت مقهد باشه. این نهایت زیاد ضروری بود که مردم باید بفهمن. ایوازی که ما در سر اینها صحبت کنیم و همیشه در سر نواقص که بدنیم ایمان داریم که ما افغانستان ما دولت ما ضعیف است، اما بازم یک نظام است. اما این که تشریح کردیم علمی و از اما جانبه صحبت میکنین، نمی تشکری تلفن کردم. خداوند همیشه خوش داشته باشید. تشکر زمینه جان. تشکر زنده باشید از معلوماتی که بر ما میدید. تشکر. خداوند همیشه جان جور داشته با شما دوستا یک جا. ما نمقدر معلومات کافی میدین که مردم ما بفهمن. پروگرام شما پروگرام غیبتی نیست، پروگرام شما پروگرام هدی نیست که در سر مردم اینوها صحبت شود. یک معلومات دادین. ای کاش همه ما همه پروگرام های تلویزیونایی که در امریکا وجود دارد باش که ایواز ازی که ما نواقص بودیم، توهین کنیم، تحقیر کنیم، به نام حزب، به نام ایوان تحقیر کنیم نفرا را بیاییم معلومات بدیم. مثل که غوثبال صاحب معلومات بدن، علمی صحبت کنن، علمی گپ بزنیم، تا بیاموزن مردم ها. هم شخصا خودم بعض برنامه سازا که میبینم که پوچ از دانشان مبریا یا تحقیق میکنن بی منطق هستی و مثلا قانون نمیگویم برایی رو بفهم بی مدمی چیزا بگذاریم به خاطر ازی که جوانان میبینن، جوانانی الفاظ یاد میگیرن. ایدگاش مثل غوثبال صاحب همه ما علمی گپ بزنن، همه ایشان همه برنامه ساز ما از تحقیر و دروغ زدن گپای بی جای بیم یک چیز بسازیم. هم خود ما یاد میگیریم، هم اولادهای ما یاد میگیرن. هم درست است بیشتر آقای محترمی که تلفن کردن که پروگرام های اجتماعی رو ببرن سیاست نمی جنگای افغانستان باعث شده نمی حسابای همگی خراب شد. حسابای نمی جوانای ما منحرف میشن. این کلش تاثیرات جنگ ما که از افغانستان به این سرپناه برآمدن و حالت خراب برآمدن، گشنگی ها را تیر کردن. این چیز که در اینجا کاملا آزادی ها را که دیدن این راف کردن. این باعثش این کلش تاثیرات جنگ است که ما امروز باید سیاست پیش بریم. سیاست مفهوم از این نداره که ما در یک حزب باشیم، در یک جنا باشیم. سیاست بینمی تحقیق کردن است، به اصلاح کردن است. بینمی هست که ما بتونیم توسط اینمی گفتار سیاسی ما افغانستان خود جور کنیم و دستگاهی از اجتماعی خود جور کنیم تا که ما افغانستان خود حالت نورمالش که نبیاریم ما هیچ فکر
میکنیم که جوانای ما که در خارج هستن ما او رو به شکل نرمالش بیاریم دیگه. تشکر از صحبت‌های خوبتان، نظریات خوبتان، نظر شما تشکر. نظرتان تشکر، بسیار صحبت‌های خوب کردین. تشکر زرمینا جان گل. خواهش میکنم وقتتان نگیرم، قربان هستم. تشکر از صحبت‌هایتان. تشکر. خب به ارتباط میبخشین نعیم جان، وقتی که شما صحبت میکردین زرمینا جان زنگشان آمده بود، فکر میکنم به نیازی صاحب کلام گپ میزدین، دوباره با زنگ بزنین صحبت شما رو میمانیم که میگفتین نیازی صاحب میتونین نعیم جان با زنگ بزنین دیگه. به گفتار برادر ما نیازی صاحب بسیار یک طرح زیبایی را پیشنهاد کرد به مردم ما که شما ببینین که از پیغمبر خدای ما شروع شده بود. راست میگن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که چقدر اونا با گذشت بودن و باور کنین حالا که من یگان نکات درباره محمد صلی الله علیه و سلم یا نکات اسلامی میگیرم، بر من گفته میشه که این گذاشته نشه، این نم باید سر از این موضوع صحبت نشه. و بازم خوب شد که نیازی صاحب بلند کردن گپ و من این موضوع رو پیش خود گرفته بودم که صحبت میکنم، اما من نماندن که صحبت کنم سر این موضوع. اما نیازی صاحب راست میگن شما که پیغمبر خدای ما محمد صلی الله علیه و سلم چقدر با گذشت بودن. وقتی که مشرک می آمد در دان دروازه استاد میشد و اون مشرکی بود که سر محمد صلی الله علیه و سلم خنده میکرد، سر محمد صلی الله علیه و سلم رشخند میزد، محمد صلی الله علیه و سلم دیوانه خطاب میکردن. اما مشرک وقتی که در جایی که رسیده بود که محمد صلی الله علیه و سلم استاده بود در قطار در لاین که بودن، پیغمبر پاک به یک تبسم و دست به سینه برش استاده شده بود و میگفت که جای مرا به اینا بگذارین که اول یا بشینه، اول جای برای زیناست که اول وار احترام میکرد، میمون نمازی میکردن. و اون مشرک وقتی که طرف امیر رفتار و کردار پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدید و خودش از به دین اسلام رجوع میکرد، به دین اسلام میامد که قدر یعنی انسان با گذشت، قدر انسان با اسلامند، قدر یک انسان نیک پاک دامن. اینال فکر او بعض مردمای ما و شما را بانن که پیغمبر خدا کتاب ما را همیشه بدنام ساختن، سر مسائل گپ میزنن و هم تبصره میکنن. ما براتون بگویم که بعد از رحلت محمد صلی الله علیه و سلم کابینه ها جور شده که شیعه را کشیدن، سنی را کشیدن و ایدهی ردیف باشه و در رو ردیف باشه و حتی حال گفتار دیگه شده که در او با سر موضوعات میاییم که در برنامه بعدی می باشه که یعنی پشتونا چطور کشته شد و زنای پشتونا چطور کشته شد و سری موضوعات کلش اینا رو کل زیاد تراریزی میشه، میتنگا گرفته میشه. اینا در کتاب خداست، نه پیغمبر خدا ایگه پار زده. و پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم که بودن اونا وقتی که با کسی که برخورد میکردن، با کسی که حرف میزدن، با کسی که همون گفتار همون نفر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می آوردن، او یک تبسم خاص داشت، یک به یک مقبولی و یک تبسم گفتار میکرد که میگفت نفر پیش من بیار و مقابل من بشان که تا من خودم مقابل امرای گپ بزنم. برای که وقتی که اون نفر می آمد مشرک می بود و وقتی که می آمد در مقابل پیغمبر خدا میشیشت و گفتار صحبتای پیغمبر خدا را گوش میکرد، میمونوازی پیغمبر خدا را میدید، او از امو گفتار و کردار خود پشیمان میشد و زیر پای محمد صلی الله علیه و سلم میافتاد که مرا یعنی ببخشی که تو چی یک انسانی هستی. و اینم تو فکر کن که او پیغمبر پاک ما کس در زمین زده نمیتونه، کس پیغمبر پاک ما را تبیین کرده نمیتونه. و بگیرید بله بفرمایید. سلام مجدد محترم پشتون جان. سلام آقای غوث. بله بفرمایید. ما از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بله شروع خانه خود یک حجره ساخته بود. بله نماز میخواند. بله در این حجره آمدن چتلی را انداختن. بله در حجره که نماز میخواند. بله یک نفر به نام طلای بود، مسلمان نبود. بله این طلای برآمد مغال کرد چی میکنین؟ در غضب خدا شدید عبادت میکنن. چتلی را میپرد. بله مبارک دروازه را خشت آواز شنید، دروازه را باز کرد. گفت چی گفت طلای؟ گفت چتلی را انداختن جایی که تو عبادت میکنی. بله فرق نمیکنه، من که دستای خود پاک میکنم پس همونجا عبادت میکنم، همسایه مرا آزار ندید. بله قربان دو پیغمبری بود گرانمایه شو. بله پیغمبر گرانمایه الله 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 الله. بله پیغمبر اولین و آخرین. ازش پرسان کردن که تو میگی پیغمبر اولین و آخرین،
گفت که خشت دل حضرت آدم علیه السلام ما با دست خود ما گلش مشت کردیم. بله. پیغمبر اولین و آخرین است. بله. یعنی قرار قربان نام مبارک از ایشان دنیای را بدنام می‌سازین او ظالما او خدا بترسین. نه نیازی صاحب بدنام کردن نمیتونن نیازی صاحب برای که اگر این قرآن ما و شما رو ببینین یک سوره قرآن پاک یا بیارن اگر ازم یک سوره قرآن پاک یا جوریش یک سوره کشیدن یا آوردن ما میگم آفرین به اینا برای که کلام خدا در قلب قاری صاحبای ما و شما جا گرفته در قلب امتهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم جای گرفته قرآن پاک هیچ وقت از بین نمیره هیچ وقت نام نشان پیغمبر خدا از بین نمیره و قرارم که میتپن و کوشش ها دارن و زحمت میکشن که می اسلام دینش پایمال بسازن و از بین ببرن هرگز نمیتونن نیازی سه هرگز. تشکر. بله. تشکر پاشون جان بسیار میبخشید. طرف دیگه تلفن کردم زحمت دادم برای. تشکر. مختار نیک میکنید. قربان نام شما. بله. قربان شخصیت از شما. 6 ساله بود که مادرک خود دست. بله 8 ساله بود هر کلان خود از دست دادن بعد از به کاکایشان رفتن. چقدر تکلیف ها رو دیدن. اون قدر تکلیف ها رو دیدن. انسان تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کریستیان یهود هر مذهب هست که بفهمه میبینن کوکی هست. بله. او ستاره دنیا بود. او شخصیت بزرگوار دنیا بود. بله. از این کده دیگه الله هیچ کس پیدا نشده که برابرش باشه. بله. از این خاطر پیغمبر اولین و آخرین نامش. بله. قربان نام مبارک شما. تشکر نیازی. تشکر آقای غوث. تشکر شما. تشکر. برای ما موقع دادی. خداوند کمکتان کنه. خداوند تلویزیون کمک کنه. همین تلویزیون باهاره کمک کنه. در آینده باز تماس میشیم. تشکر. عزت و حرمت خداوند پاک باشیم. تشکر با همه. تشکر. خداحافظ. دیگه اینمی دین ما اسلام ما در همه جا سربلند است در همه جا و کس نمیتونه که این دین اسلام یعنی توهین بسازه او کسایی نمیگیم ظالمین و منافقین و اینا و مرتد خواهن گفته شده نامایشان هر کدامش نام است که تو مرتد هستی تو منافق هستی تو ظالم هستی اونا بگیرین زنگ به اونا گفته شده مهربانی اوکی سال مدتاز خیز جور بخیر شکر تستنی زمانیم فاطمه وایدی ده کانادا زحمت میگیر فاطمه جان از مهربانی وکی جان تشکر دیگر تشکر جان در پروگرام نمون دیر نازنین پروگرام لروی منه نکه خودم همیشه موفق کامیاب لره خوری هم که مرور می ادوارم خودم همیشه موفق کامیاب لری همیشه در پروگرام متصل مگه ذکر گرم همیشه در پروگرام دیر نازنین پروگرام لروی خلیجات باری این خلیجات در یو تو میاشتشا چه لازه تو کاری کلی دمیتا چه در نورسته هستی در خلیجات در لارده چه جان تا پایی یو زی جور که دو خپل ورکی کینی زای پیدا کنی آقا خود از کوشش نداری چه پمنس که یعنی اختلاط راوری پمنس که جگره راوری کوشش نکوی چه راست اختلاط سیاسی راوری و خبری بلا زایده فاطمه جانه و خریزات جان دا ختم پیگزم پیگم اتول دنیا بکنم ریختیا والا اوجه که امریکایان والا در طالبان از خو قسم خورم چینی تو الحمدلله شکر مسلمانی والا در طالبان خو امریکایان خده امریکایان څوک وژل نه دی څوک مرد نه کوي څوک کونډه نه کوي څوک بخلار نه کوي بیمور نه کوي خلک شهید نه کوي امریکایان هیڅ وخت دا کار نه کوي ما په مخ کې دا خبره مې وکړ کوم امریکایي نه تاسو په کور کې راغلی دی چې پر تاسو باندې دریدلی چې ګوره چې دغه نموز مکوه او داس مکوه دا مکوه او امریکایي ستاسو په دین باندې غرض نه لري په ایمان باندې غرض نه لري وای هر څه کوي تاسو په خپل منځ باندې وکړئ زه په دا ویریږم فاطمه جانه چې امریکایان هم ولاړ شي اساکر هم ولاړ شي ټول ولاړ شي بیا هم دوی په خپل ځان باندې بوخت وي په جګړه باندې په دغه کارونه باندې
بیا هم د امریکایانو باندې خواندي امریکایانو باندې رشخند چې خود د سفور مو دیده اوس هغوی بیا پر ما باندې مقصدی ریاست جمهوری مقصدی ما نوی واوریدلی د پښتون دغه نوې خبرې ده دغه نوې خبرې پورته شوې چوکۍ دي دا یو وخت کې پخوا دغه یو وخت کې دغه ولو داسې په افغانستان کې ولو داسې خلکو په منځ کې دغه وایي د اصلا خو د چوکۍ دپاره مامور پیدا کړي یعنی مامور یا مدیر یا کارمند چې دی هغه چوکۍ باید یي کارمند ورته پیدا شي چې مقرر شي یا داسې اصطلاح وایي د خلکو دپاره چوکۍ جوړي یعنی د خلکو دپاره موقفونه او چوکۍ او ماموریتونه جوړیږي نو دا سرچپه کار دی چې یو چا دپاره یو څوک دی مثلا عزیز دل ده یا ارجمند ده یا بل ده یا بل د هغه دپاره نو بیا ته یو موقف ایجادوي یو چوکۍ ایجادوي یو ماموریت ایجادوي چې دی پکې مقرر شي نو دا یو دغه ولا خلکو کې پخوا وختو کې په همداسې و وایي په یوازې د دې کې چې د ماموریت یا د چوکۍ یا د مقام دپاره یو څوک کارمند یو ښه مامور یو ښه کارمند یو ښه سړی بااخلاقه سړی سرچپه یو نفر دپاره چوکۍ ایجادېږي ماموریت ایجادېږي یو مقام ایجادېږي نو دا خبرې اوس بیا راپورته شوي دي چې د خلکو دپاره دغه کو چې پکې راداخل شي یو دغه یو واک ترلاسه کړي یو قدرت ترلاسه کړي یو رسوخ ترلاسه کړي یو چورو چپاول وکړي نو د هغوی دپاره باید موقت حکومت جوړ شي چوکۍ جوړې شي ورداخل شي دغسې یو کار دی دا خو واضح دی وروره دا خو بیخي واضح هر څوک پوهېږي بېسواد انسان پوهېږي چې دا همدغه خبره ده رښتیا اوس ټولو ته تجربه شوې ده ټولو ته د کوچنۍ اخیستلې تر سپینږیرې دغه ټول تجربه ده ټول خلک پوهېږي په دا باندې چې سیاست کوم خواته ځي دا ټول پوهېږي پښتانه مخکې کوي چې سني شیعه پښتون ټول یو خور ورور دي ټول هم د اوس خپل مسلمي هم دومره شیعه خلک سره ارتباط لرم همدلته د کانادا کې ژوند کوم زه تنها یم خپله تسوجیان ته معلوم دی چې زه بیخي تنها یم لیکن دومره شیعه خلک سره هزاران سره زه دومره ارتباط لرم دومره کلوز یم سره چې خپل خور و مور سره نه یم رښتیا فاطمه جانې عقیده زموږ او د خدای ترمنځ زموږ عقیده چې عقیده لرو په اسلام باندې په دین باندې په قرآن باندې په خدای باندې عقیده لرو دا زموږ او د خدای ترمنځ وسیله او زموږ د سبا ورځې لکه په مکتب کې امتحان ورکوو پاچه ورکوو درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ امتحان د خدای پاک په نزد باندې به زموږ دغه عقیده زموږ دغه ایمان زموږ دغه مذهب چې دی دغه باندې موږ امتحان ورکوو زموږ د خدای او د موږ د بنده په منځ کې دغه یو رابطه ده د عقیدې له اړخه زموږ او د خدای په منځ کې اړیکه ده او رابطه ده نو دغه دی دا چې سني ده شیعه ده په اسلام کې څلور مذهبه دي نو دا څلور مذهبه چې دي دا یو طریقې دي چې موږ په یو لاره باندې راهنمایي کوي او هدایت کوي اصل مرجع ته چې موږ ورځو خو پیغمبر ته ورځو او خدای ته ورځو نو دا لارې مو سره یو څه بیلې دي نور خو په عقیده کې په هغه نهایي عقیده کې چې هغه خدای او په رسول باندې دغه عقیده ده هغه خو شریکه ده نو موږ بیا په داخل دي افغانستان کې موږ تاسو په ټولو ښو او بدو باندې سره ګډ یو شریک په هغه کې بیا کله چې جنګ راځي دا اوس دا خلک مړه کېږي انفجار کېږي انقلاب کېږي بم اچول کېږي یا مرمۍ راځي یا یو ماین دی په موټر کې شوي دي په هغه کې بیا داسې نشته دي چې شیعه مړه که سني مه مړه کوه یا سني مړه که شیعه مه مړه کوه یا ازبک مړ که پښتون مه مړ کوه یا پښتون مړ که تاجک مه مړ کوه نه په هغه کې دا تشخیص او تفکیک نشته هر څوک چې وو په هر مذهب چې وو په هر ژبه چې وو د هر قوم چې وو د هر ولایت چې وو د هر نو زموږ تاسو دغه غم او خوښي زموږ تاسې تاریخ سره یو زموږ تاسې د افغانستان د خلکو
تاریخ ما هغه تیره ورځ یو پروګرام درلود خو هغه نشر نسو نیمه یې نشر سو د ملت جوړونې په هکله ما یو هغه درلود یو مطلب درلود په تیره برنامه کې هغه نشر نسو بیا به زه په هغه باندې بیرته بیا راوګرځم د ملت جوړونه څه ته وایي او څنګه ده په هغه کې همدا خبرې ما راټولې کړې وې چې د پښتون د تاجک د ژبې د مذهب د قوم د منطقې دا خبرې ځای نه لري په ملت کې دا خبره ځای نه لري پښتون تاجک ازبک ترکمن هزاره دا قومونه دي ملت زموږ تاسې سیاسي هویت ده ملت دی یو سیاسي جوړښت ده موږ تاسې ټول په دغه مذهبونه چې دي د ټول قومونه چې دي په یو ملت کې سره راټولېږو او ملت زموږ تاسې یو واحد جوړښت په تېره ورځ ما په دغه باندې تقریبا ډېرې خبرې وکړې اوس بیا نه غواړم چې په سر هغه تکرار کړم خو که څو بله ورځ به بیا د ملت جوړونې باندې موږ خبرې که څو یو پروګرام به ونیسو مننه کوم فاطمه جانه مننه فاطمه جان زه خپله هم د پکتیا یم مګم زه خپله تاجکان سره دومره خور مور ورور خویندې غواړم چې زه خپله اصلا د پکتیا یم پښتو زبان یم البته دری صحبت کوم خلق یې چې پښتون نه وي هغه ما ته په تاجک هزاره ټول ازبک ټول ما ته خور ورور دی موږ تاسې سره خور ورور سره یو یو وینه مو یوه ده قوم یو دی یو دغه باندې ژبه مو یوه ده دغه عنعناتو کلتورو دودونه مو یو دي زموږ تاسې تاریخ یو دی موږ تاسې په دغه دغه وخت کې د انګریزانو د اسکندرو د چنګیزو د بل په دغه مقابل کې جنګېدلي یو حالت خو د تاجکو د پښتونو د هزاره د ترکمن په نام باندې نه بلکې د یو واحد ملت په نام باندې جنګېدلي د انګریز په مقابل کې مو درې جګړې کړې دي د روسانو په مقابل کې جګړې شوې دي د امریکایانو په مقابل کې اوس دا جګړه روانه ده زه یو ډېر خلاص مطلب چنګیز راغلی و په بامیانو کې وایي دغه زموږ تاسې بامیان چې دي په دې کې بامیانو کې وایي چنګیز مسۍ په دغه جګړه کې دغه سو مړ سو وایي دا خبر چنګیز ته چا راوړلی چې ستا مسۍ مړ سو وایي چنګیز دونه هیجاني سو سر یې لوڅ و او پښې یې لوڅې وې له دغه مجلس له خلکو سره ناست و منډه یې که د باندې ووت بیا یې د باندې چې ووتی بیا یې دغه سو او د خلکو نور راووتل سیمنې کې او جنګ یې شروع کړو بالاخره یې د بامیان قلعه وه دا یې فتح کړله او هغه زور چې و د چنګیز په مقابل کې هغه یې له منځه یوړ بیا وایي چنګیز امر وکړو چې تاسو لومړی دغه ټول انسانان ښځه او نر دا ټول مړه کړئ بیا چې دې مړه کړلو بیا د ښځو په نس کې وایي دغه برچه نه دی توپک وایي دا وایي که امکان لري د دې په نس کې نطفه وي چې هغه مړه شي د هغه وروسته وایي دا ټول زندهجان حیوانات چې دې حیوانات دا مړه کړي دا یې ووژل وروسته له هغې ورته دا ټول نباتات دغسې دي ونې چې دي دا شي چې دي دا ټول یې وایي قطع کړي دا یې کړلي وروسته له هغې اوبه راخوشه کړي په بامیانو باندې اوبه باندې ولګوي او دغه قلبه باندې ولګي چې نور دلته انسان ژوند ونه کړي امانن ورځ ګورئ چې بامیان یو تاریخي دغه دی یو ښار دی هلته خلکو ژوند بېرته له سره پیل کړی دی اوس هلته زموږ دغه دی بامیانه ورونه خویندې هلته نو هلته د دې چنګیز د دې دغه ونه کړو چې تاسو څوک مړ کړئ څوک مه مړ کړئ د یوه سره یې ټول مړ کړي حیوانات نباتات دا ټول یې له منځه یوړو نو په همدغه سره کوم زموږ تاسې ملت یو واحد ملت باید واوسي او واحد ملت دپاره باید موږ کار وکړو نه غواړم چې هغه انشاءالله چې دښمن ځای رانه نیسي خدای پاک زه همیشه دعا کوم چې طالب هېڅ وخت ناپاک نه کړي ډېر نازنین پروګرام لري ډېر خیر پښتانه جان هم تشکر کوم تان هم ډېر زیات مننه کوم وروره ستاسو طریق تلیفون نه نریم جان ته فریبا جان ته مرسل جان ته ډېر سلام یم شکر چې نریم جان جوړ شو نو ښه شپه درته غواړم تاسو ته مننه کوم فاطمه جان خدای خب بیننده‌های عزیز برنامه ما زیاد از دست دادم زیاد
شد وقت وسایل جان برنامهشان کنسل شده امروز نمیتونن برای از اینکه اونا در استودیو کار میکنن هنوز هم بالای کامپیوترهای خود دیگه از ما فعال بود استودیوی ما از سرجان یک کم کار داشت در داخل خود استودیو دیگه گفتن امشب نمیخوایم که از چمن سمن برنامهش باشه اونا کنسل کردن دیگه جان سپاس از بیننده‌های گلم از کسایی که زنگ زدن واقعا انسانایی بودن با شخصیت انسانایی بودن با کرکتر انسانایی بودن با همت از قلب خود زنگ زده بودن از امو قلب خود صداهای خود کشیدن آواز خود کشیدن جان سپاس از شما و شخصیت ها و ما ببینید نه بیننده‌های عزیز ما اینت با شخصیت هم داریم اینت انسانای گل هم داریم اینت انسانای نازنین هم داریم خیر بگیرین که میشه از نعیم جان زنگ بزنید مهربانی وکړئ موږ شوات مشکلک سلام علیکم وعلیکم السلام دغه یو بسیاری تاسو په خبر او پرانسیس آیات می پیدا کړی ده هر آیات ال عمران ده سوره ال عمران بله اوکی هغه کې ویل ده هر څوک خدای ویل ده هر څوک د ما مذهب قسمت کوي لکه شیعه سني حنبلي شافعي زه هغه دوی سره هېڅ کار و کار نه لرم او هغه قیامت ورځ کې هغه دوی ته بیا زه وایم و سوره المران که راغلی ده او العمران ده دا شی که نوشته کوي موږ تاسو د قرآن شریف نه خبر نیو تاسو که وایو زه سني یم زه شیعه یم خدای هغه سره سر و کار نه لري قیامت ورځ کې چې کوي او بل آیات کې ویلې ده ما تاسو ته زنجیرم قطع کړی چې محکم ونیسئ او ځان وباسئ زنجیر قرآن پاک ده نو تاسو دغه زنجیر ټینګه ونیسئ دغه زنجیر موږ تاسو ته رالیږلی دی په ځمکه باندې دا زنجیر څه دی دغه قرآن پاک ده چې تاسو قرآن پاک هماغه قرآن پاک کې عمل وکړئ او ځان وباسئ له دې بدبختیانه ګوره ګرانه وروره زه تاسو ته ووایم که دغه قرآن پاک په ترجمه کې خلک ووایي ځینې خلک ده چې قرآن پاک و ترجمه یې نه دی ویلی او خودسرانه کارونه کوي یو وری دوی قرآن پاک یو وری کینی 30 سپاره یې ولولي بیا وګوري چې څنګه یو ښکلی قرآن مونږ تاسو لرو خو دوی نه دوی د یو بل نه خبر یې اورېدلې دغه نه دغه نه دغه نه دغه نه پر ټوله باندې نشرات سوي ده چې کوچنیان هم اوس پاسېږي ټول داسې که ټول ګډ وډ شوي ده بلکل ګډ وډ شوي ده همدغه طالبان همدغه اوس پوښتنه وکړه هغه دوی دا نه پوهېږي نه دغه زما خبرې و خنده مې په دغه وخت چې دغه مخکې مې همدغه خبرې مې وکړل ستا خبر اوس دغه ګوري چې دغه خبرې خطا کړی و دغه خبرې مې وکړ چې دغه څوک چې جنګېږي په افغانستان کې مثلا همدغه کوچنیان و چې یوازې دغه لیدر چې در پاکستان چې ناسته ده افضلین نومه چې هغه فضل رحمان د څه فضل رحمان هغه فتوا صادر کړی په افغانستان باندې فضل رحمان په خپل هم دغه ځوانان اخیستلی و چې یوازې ټوپک یې واخلئ په غوږونه ولاړه شئ نو تاسو اور جنت ګوري داسې ګوري حالان که هغه بیچارهګان قرآن کریم په ترجمه ولولي بیا دوی پوهېږي چې مونږ ګناه کوو چې زو مونږ په ګناه کې یو چې ته مونږ ته ووایي چې ولاړه شي جنت اور ګوري داسې ګوري دا ګوري دغه فضل رحمان دوی ته نه دی ویلی چې په خپله پوهېږي په قرآن پاک ښه پوهېږي مګر دغه ځوانانو نه پرېږدي ځوانان دغه ټول ځوانان چې جنګېږي په دغه قرآن پاک په ترجمه نه پوهېږي په خپله پوهېږي چې قرآن پاک لا اله الا الله محمد رسول الله وایي الحمدلله وایي ولې په معنا یې نه پوهېږي چې دوی جګړه کوي داسې خلک سره هغه دنیا کې آخرت کې ویلې ده تاسو سره هیڅ کار نه لرم معنا د دې ده چې تاسو کافر یاست و دوی نه پوهېږي فقط یوازې هفت اور په جنت کې اورېدلی ده او بهشت اورېدلی ده او ویل چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یو زونو
خو دوی پر دوی باندې تجارت کوي، دوی پر دوی باندې دوی شهیدان کوي، دوی پر دوی باندې تجارت کوي. او که دوی قرآن پاک ولولي دوی منصرف کیږي. وای نه زما په قرآن کې داسې راغلی. تاسو اورئ په سوره المثلات کې څه رقم راغلی ده؟ په سوره المثلات کې راغلی ده چې د مسلمان د مسلمان سره جګړه نه کوي. که کوم ستاسو مملکت اشغال کیږي اول مصالحه ده، اول صلح ده، اول په مصالحه کې خبرې وکړئ، په صلح باندې. که په صلح نشو، په مصالحه نشو، که ستاسو په کوچنیانو په اولاد په مال باندې تجاوز شو، بیا تاسو کولی شئ چې د هغه په مخ کې ټوپک واخلئ. د ټولې دنیا څخه افغانستان کې راغلی، افغانستان یې جوړ کړ. دا دوی وایي دا تاسو تجاوز کړی ده، تاسو ورانه کړ، دا دوی راغی جوړ کړ. نو همداسې ده که دوی 30 سپارې قرآن ولولي په خدای چې جګړه بند کېږي. جګړه هم نه ده چې اوس خو وایم فقط 7 اور جنت په مغز کې ده د محمد صلی الله علیه وسلم ماتونه زه ولاړه شئ. دوی هم همداسې کړی ده چې ترجمه یې نه پوهېږي. همدا ده چې خدای تعالی نو رحم وکړي، پروردګار رحم وکړي چې زموږ مملکت آرامش راشي او زموږ خلک بیداره شي. اوس ټوله بې سواده ده. څوک چې قرآن پاک ولولي او ترجمه یې ولولي بیداره کېږي، روشانه کېږي، مغزه یې روشانه کېږي، بیداره کېږي، سواد یې پورته کېږي. اوس خو بې سواده ده چې قرآن نه مني. څوک چې قرآن نه ولولي هغه بې سواد ده، روشن فکر نه ده. ولې هغه د یتیمانو اولادونه یې ټول کړي دي، ولې کتاب نه د هغې دوی خوله کې اچولې. تر اوسه دا دوی یې لوی کړی او د قرآن شریف معنا یې هغه دوی ته نه ویلې ده. نه دی ویلی هغه لویان نه دی ویلی، سمه لویان نه دی ویلی. فقط داسې ویلی دی چې مثلا 30 سپاره یې ختم کړی ده، په ترجمه نه پوهېږي چې په دغه سوره المثلات سره راغلی، سوره النساء سره راغلی، سوره النور، سوره المهران، دغه ټول دوی نه دی ویلی دی. په خدای باور کوي دوی په ترجمه نه پوهېږي. په خدای داسې دغه سوره المثلات داسې ښکلی سوره ده چې له سره تر آخره پورې دوی ولولي او ترجمه یې ولولي، بیا دوی ګوري چې په قرآن پاک څه راغلی او دوی څه کارونه کوي. کې ویلې ده حتی که کفار ویلې اسلحه کېدي هماغه ساعت جنګ هم کوي کفار. خو دوی اوس مسلمانان یې ورنوځي. خو دغه غلط پچکاري شوې ده، دلته غلط پچکاري شوې ده له پنجاب نه. پنجاب په خپله آرامه ناسته ده، رقاصه خانه هم ایښېدلی ده، رقاصان هم ډېر. تاسو خو ګورئ چې په افغانستان کې الحمدلله نه رقاصه خانه شته، نه فاحشه خانه شته، هېڅ شی نشته. ولې په پنجاب کې تاسو ګورئ څه حال ده، څه حال ده. دوی څه کوي؟ زموږ بیچارهګان اخلي په یو منځ بزنس پر دوی باندې کوي. د څه شی؟ د محمد صلی الله علیه وسلم په امتیان باندې چې تاسو امتیان یاست. ولې په دغه ملیشیا کې د جګړه نشته؟ ولې ملیشیا وګورئ څومره ښکلي مسلمانان لري، څومره ښکلي مسلمانان دی، څومره ښکلي تلاوت. دغه کوچنی چې وګورئ 4 کلن کوچنی تلاوت کوي په خپل ترجمه باندې، تلاوت هم کوي او ترجمه یې هم ده په ژبه یې. څنګه ښکلي مذهب لري، دین لري. یو جګړه شته په ملیشیا باندې. خو دغه احمقان یې اخیستلی ده، احماقت ویلی ده چې په افغانستان کې ده. راشئ افغانستان واخلئ، پر څه وایي لوبې کوي، پر له کوچنی یې اخیستلی ده تر سپینګرې پورې لوبې کوي. هغه چې ستړیا شو بیا وایي هغه سني ده، ولاړه شه سني وه. بیا سني چې ستړیا شو ولاړه شه شیعه وه. بیا شیعه چې ستړیا شو ولاړه شئ د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان شئ، ولاړه شئ بیرق د داعش واخلئ هجوم وراړئ. ټول سیاست د بل جای ده، دغه نه ده. ملیشیا مملکت هم مسلمان ده، هم دین لري، هم خدای لري، هم امت محمد صلی الله علیه وسلم ده. ته وګورئ څومره یو پاکیزه، یو پاکه سوچه دین لري دوی، څومره پاکه سوچه خپل دین ساتلی ده. افغانستان دغه پنجابیان نه پرېږدي ځکه چې په خپله فاحشه خانه نه خپله فاحشه خانه نه پاکوي، بیا دوی راځي افغانستان پاکوي. واه مفت ده. افغانستان داسې مفته نه ده چې د پنجابیانو په لاس پاکه شي. دا دوی افغانان ته وایي چې تاسو باندې مسلماني راوړم، مسلماني باندې شهادت ورکړي افغانان. څنګه مسلمانان کوي دا پنجابیان؟ نه بیغمه کینه ورور جانه. نه پنجابي څوک پرېږدي چې زموږ ملک باندې
غیرت تورخور لیده خپل غیرت باندې ولارش په لاورپندی کې فاحشه‌خانه باندې کا ولارش هغه باندې په چسپکی و فاحشه‌خانه یې لمنځه یو سوال باندې بم چسپکی په هغه باندې نه لګيږي چې زما په خبرنگار باندې لګيږي هغه خبرنگار یا ما یا چې په خدای سوار ورته شوی و د قرآن کریم تلاوت کړلی و ترجمه معنی اوریدلی و بیا تللی و خپل وظیفه ته داسې یو مبارک هلک و دوی هغه وایي فاحشه‌خانه نه کوي بند چسبکی هوښیار افغانستان خوښ نه لري چې هوښیار اوسي دا دوی فقط لکه طالبان غوندې پسه غواړي افغانان دا دوی نه پېژندلي څه ورته دا هر څومره چې دوی ووایي وروره افغانان غیور ده با همت ده با شهامت ده ټول همداسې ټینګه ولاړه ده دوی نشي کولی چې هر وخت چې د ده فاحشه‌خانه ختم شو هر وخت په دغه په ملک باندې سم اسلام راغی بیا مونږ وایو چې او تاسو ډېره مبارکه پاکه مسلمان یاست نه لطانه مونږ ته ملیشیا ډېره پاکه مسلمان خلک ده هلته ډېره پاکه مسلمانان ناسته ده د هغه په ملک باندې ولې څو خلک دوی خو بیا وایي چې ستا په ملک باندې امریکایي راغلی ده اشغال کړی ده څنګه اشغال کړی ده په قرآن پاک راغلی ده چې یو بل سره مرسته وکړئ دوی خو همکاري کوي امریکایان راغلی ده مرسته کوي همکاري کوي اشغال خو نه دی کړی چې دوی وایي زړه وسوځېد د مملکت باندې د تاسو زړه ونه سوځېد تاسو خراب کړئ ټولې دنیا راغی جوړې کړي بېرته درته و رښتیا وایي خو مقصد همداسې افغانستان غیور مملکت ده افغانستان د چا په لاس باندې نه ده دوی یوازې با بانه اخیستلی ده چې اشغال شوی نه امریکایی نه ستا په خور باندې غرض لري نه مور باندې نه په کور باندې په هېڅ شی باندې ولې ته مسلمان یې په خپل خور و مور کور کې ځي هغه باندې اختطاف کوي یو کوچنی هلک نه کلن هلک اخلي اختطاف کوي وایي راوړه $1,000,000 راوړه بیا هلک دی وایي کله راوړي هلک د مړ کوم دا امریکایي کړی ده دا د امریکایي ده یا د تا له خوا ده دا خو یو مسلمان د مسلمان ورور زوی اخیستلی اختطاف کړی پیسې غواړي دا مسلماني ده مننه تاسو نه وسوځېد افغانستان باندې د دوی زړه نه سوځېدل مننه کوم وروره بله ورځ مې تلیفون وکړئ وخت کمه ده خلاصه ده مننه کوم ډېره مننه له تاسو نه شکر ودان خدای پامان خب بینای عزیز باز احساساتی میشه میفهم غوث به طرف باز احساساتی میشه و خدا باور کنیم حقیقت میگم سرم دین و اسلام و مذهب اینای ما و شما که گپ میایه باور کنیم که بلرزاد هم میایه که چون که ما و شما کل ما مسلمان های پاک هستیم نماز خدا میخوانیم خدای خدا یاد میکنیم قرآن خدا میخوانیم این طالبک های ساختگیر ما و شما بانیم که 7 او رو جنت گفتن میرن و مردم هم میکشن دیگه میکنن خب بازم تلفن گرفتن نمیتونیم که وقت برنامه کم است باز به برنامه دیگه بخیر صحبت میکنیم دیگه هر جایی که هستین خوش باشین آرام باشین تشکر از صحبت های خوبتان از شخصیت های خوبه که به ما زنگ زدن جان سپاس از شما میکنم اینم تو که هموطنان های ما با هم متحد شویم چقدر خوب میشه که صحبت کنیم و گپ بزنیم سر موضوعات روز افغانستان دیگه جان سپاس وقت برنامه از 2 ساعت هم زیاد فکر میکنم شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم هر جای باشین خوش باشین آرام باشین و از تلویزیون بهار و از سعید تیوی هم جان سپاس میکنیم که همراه ما هستن و همکاری که اینا همراه ما میکنن جان سپاس و انشالله بخیر برنامه روز به روز خوب شده میره دیگه شما هم در جای که هستین خوش باشین آرام باشین به امید از اینکه یک سال سراسری در افغانستان بیاید ډیرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو په مخه مو تر بلې خپرونې پورې چې بیا د سې شنبې په او بجو د افغانستان په وخت د افغانستان په وخت 4 شنبه 4 بجې د سهار یا 4 بجې د 4 شنبه په وخت د کالیفورنیا په وخت کې هم 4 بجې د مازدیګر د سې شنبه او د پنسلوانیا او نیویورک په دې وخت ماښام 2 بجې تر هغه وخته مو بیا اعلی پاک سپارو روغ او خوښ اوسئ خدای په امان